نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د الله پاک د یو نوم وظیفه ده یا غنیو او یا مغني چې کومه وظیفه ده دا چې کومه زنانه کوي یا کوم نارینه کوي او د څه مقصد دپاره کوي که چېرته دا مقصد یې د رزق وي که چېرته دا مقصد یې د مال و دولت وي که چېرته دا خواهش یې د پرسکون زندګۍ وي که چېرته دا خواهش یې د نوي کور وي نو انشاءالله العزیز الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې د انسان ټول کارونه دا محترم وکړي. وظیفه ډېره زیاته عظیم شانه ده، ډېره زیاته اعلی ده. د ثواب په خاطر باندې د صدقه جاریې په خاطر باندې مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم د الله پاک د پاک نوم د محترم والي او د ژوند حصه یې د تازه بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې، د هغه صحابه باندې، په ټولو نیکانو خلکو باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشحال آباد ساته. دې وخت کې تاسو ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زه تاسو سره مخاطب یم د یو نوي ویډیو سره. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده دا د مال و دولت حوالې سره ده چې کوم سړی داسې دی یا کومه زنانه داسې ده یا دغه رنګې څومره چې خلک دي دا غریبانان دي، نو د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک د دوی دا غربت دا محترمه مالدارۍ کې را بدل کړي. دومره ناشنا وظیفه ده، دومره اعلی وظیفه ده چې کوم سړی دا شروع کړي یا کومه زنانه شروع کړي الله پاک به په رزق کې ډېر زیات خیر و برکت ور واچوي. الله پاک به له مال او دولت کې دومره خیر و برکت واچوي چې د انسان محترم په خپل هم حیرانوي یا دومره پیسې رقم طرف رالی. که څوک د نوکرۍ په تلاش کې وي کاغذونه کله یو ځای جمع کوي کله بل ځای جمع کوي، څومره چې ډاکومنټس دي کله یو ځای کله بل ځای، او ستړی شوی دی مایوسه شوی دی، انشاءالله العزیز محترمو دا وظیفه دې شروع کړي. الله پاک به په ښه ځای کې جاب او په ښه ځای کې به الله پاک له محترمو نوکري دا ورکړي. که په تاسو کوم څوک داسې دي چې هغه د رزق په تنګسیا کې مبتلا دي نو دا وظیفه بالکل د هغوی لپاره سپیشل ده. که چېرته څوک د حج یا د عمرې اراده کوي نو د هغوی له پکار چې دا وظیفه شروع کړي انشاءالله العزیز الله پاک به د دې په ذریعه باندې اسباب دا محترم برابر کړي. یاد ساتئ محترمو چې دنیا دار الاسباب ده، دې کې موږ وظیفه هم کوو او دې کې موږ پیسو هم کارلو، خو په دې کې په الله پاک باندې توکل هم کوو، په الله پاک باندې بروس هم کوو. انشاءالله العزیز چې څومره زموږ یقین مضبوطو، څومره زموږ توکل او بروسه مضبوطه وه، دومره به زموږ وظیفه دا به ایک نمبر دا به اعلی کار کوي. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د الله پاک د یو نوم ده د یا غنیو او د یا مغني وظیفه ده. څومره محترمو نارینه دي یا څومره زنانه دي که هغوی دا وظیفه شروع کړي نو الله پاک به حالات ډېر زیات بهتر کړي، د پرسکونه ژوند دپاره، د بهترین رزق دپاره، د کاروبار دپاره، د پیسو دپاره او دغه رنګې د روغ صحت دپاره د یا غنیو او د یا مغني وظیفه دې شروع کړي. انشاءالله العزیز کمالات د محترمو دا وي چې الله پاک به ټول کارونه په احسن او په ښکلې طریقې سره پوره کړي. محترمو بعضې وخت کې داسې وي که نه چې لور لګیا وي پلار دپاره دا وظیفه کوي یا خور لګیا وي د ورور دپاره کوي یا دغه رنګې د ورون دپاره کوي، بلکل محترمو دا کولی شي په خپله هم دا وظیفه کولی شي. تاسو دغه رنګې که څوک ځان بسې کښېنوئ چې یاره دوی به دا وظیفه شروع کړي او زما دپاره یې وکړي نو بلکل محترمو دا کولی شي. وظیفه داسې ده چې تاسو به د یا غنیو او د یا مغني چې کوم ویړ دی کوم ذکر دی دا به تاسو محترمو 1100 پیرې دا به وکئ.
کوئی چرته د شپې دا وظیفه کوئ ماسخوتن نه بعد کوئ که داسې ټایم کې پکار محترمو چې کوم ټایم کې نفل کېږي ځکه د هغې نه مخکې 2 رکعته نفل صلات حاجت لمونځ دا تاسو کوئ او بیا د هغې نه بعد طاق پرې درود شریف دی ووایئ درود ابراهیمي دی ووایئ مطلب کوم درود چې د مانځه دی هغه ووایئ و پیرې ووایئ مخکې وروسته یا 11 پیرې یا دغه رنګې 15 پیرې یا 21 پیرې دا تاسو ووایئ او بیا دغه رنګې تاسو به 11 پیرې یا غنیو یا مغني یا غنیو یا مغني ښه په قلاره وایئ تعظیمه کوئ ان شاء الله العزیز د کوم خواهش دپاره د کوم ارمان دپاره د کوم مقصد دپاره تاسو راکوئ او خاص کار د پیسو دپاره د رزق دپاره د رشتې دپاره ډیره زیاته زبردست او اعلی وظیفه ده نو کوشش وکړئ محترمو چې وظیفه پخپله مو کوئ دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو حالت دا بهتر کړي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته